بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم. زما قابل احترام قارئين وسامعين د قربانې دورانیه د دې د وجه نه د قربانې متعلق یو دوه درې مسایل هغه نن په دې ویډیو کې بیانوم، بیا به راتلونکي ویډیوګانو کې باقاعده طور سره چې کم کس ته څه قسمه مسلې هغه به بیانوم. قرباني حکمت څه شی دی؟ قرباني ولې فرض کړل شوې ده؟ بنیادی طور سره قرآن د دې دپاره صرف او صرف اصول دا خولی دي چې قرباني د یو څاروي د زناور د حلالېدو او د هغې د الله په نوم باندې د قربانېدو نوم دی، ځکه چې الله تعالی ته د دې غوښې او د دې وینې نه رسي، ولکن یناله التقوى منکم، لیکن الله تعالی ته د دې پرهیزګاري، د دې تقوا او د دې چې څومره اثرات او ثمرات دي هغه کوشش دی، جهد دی، تکلیف دی، هغه وررسیږي. دې د وجې نه د قرباني حکمت او فلسفه دا ده چې د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه سنت پیروي چې هغه د خپل دنیا د ټولو نه عزیزترین څیز خپل زوی د الله په نوم باندې قربان که او ویې چې زه صرف او صرف د الله حکم منم، الله تعالی چې ما ته څه حکم کړی دی زه د هغې دپاره سرې تسلیم خم یما. د دې د وجې نه خپل ځان د الله د حکم مخې ته قربانول او خپل قیمتي پیسې او څاروی هغه د الله په نوم باندې قربانول دا د قربانۍ فلسفه او حکمت دی. عزتمندو، یو دویمه مسله چې کومه موږ ته راغلې ده هغه دا ده چې د قربانۍ په څاروي کې یا د هغه کسانو قرباني چې کوم د حرام مال ولوي. حرام مال کې نن سبا د ټولو نه زیات مشهور خلق هغه چې دی نو انعامي بانډز ورته ویلی کېږي یا پرایز بانډز ورته ویلی کېږي. دا انعامي بانډونو والا چې کوم خلق دی آیا د دې قرباني کېږي؟ هرگز نه کېږي. هغه خلقو قرباني نه کېږي چې هغوی د حرام مال نه د الله په نوم قرباني کوي، ځکه چې حرام مال ټول په ټول صدقه کول د الله په نوم باندې که چېرته په غلطۍ باندې ته د حرام مال مالک شوې هغه ټول په ټول د الله په نوم باندې صدقه واجبه ګرځول دا فرض دی، ضروري دی، لازمي دی. حرام مال استعمال هرگز جایز نه دی. لہذا که د یو کس هغه پرایز بانډ کوي چې هغه زموږ په معاشره کې ډېر زیات مشهور څیز دی، یا سودی کاروبار کوي، په بینک کې سود ایښی دی او سود خوري، یا هغه رشوت کوي، یا هغه چې دی نو مثال طور سره په جوارۍ باندې پیسې ګټي، نو د داسې کس قرباني خپله هم نه کېږي او که چېرته د دې کس سره په قربانۍ کې د غټ څاروي په شریکولو کې دا کس شامل وي نو صرف د ده قرباني نه بلکې د پوره 9 کسانو قرباني هم نه کېږي، ځکه چې وینه چې کله بهیږي نو د څاروي نه یو شان بهیږي، په هغې کې وچې کمې حصې دي او ټولې حصې ګندکي. د حرام مال دومره ګنده، دومره غلیظ او دومره ناپاک مال دی چې د دې د وجې نه هغه ټول حلال شپږ حصې هم ځان سره تباه او برباد کوي. د دې د وجې نه خپل ځان سره قربانۍ کې شاملولو دپاره دا لازم او ضروري وګڼئ چې د دې قربانۍ هر یو حصه دار هغه حلال مال مرتکب وي، د حرام مال مرتکب نه وي. ګورئ یاد لرئ حرام مال یو کس هم هغه ټولو قربانۍ تباه او برباد کوي. د دې د وجې نه کم کسان انعامي بانډز، پرایز بانډز، دا بانډونو کاروبار کوي، د سود کاروبار کوي، د بینکونو کې او دغه شانتې په نورو ځایونو کې د سود لین دین کوي، رشوت کوي، حرام خوري کوي، حرام مالی وي، د هغې سره شاملېدل هرگز جایز نه دي. الله تعالی دې عمل توفیق نصیب